مند مسلمانانو مونږ به ان شاء الله تعالی نن د الله اکبر دا معنی کو او الله اکبر پدې کې به یو دوه مسائل بیانو او سبب ان شاء الله تعالی د مسترجمم دا شروع کو خدای نه مخکې مونږ د تکبیر تحریمه د الله اکبر معنی زده کو چې الله اکبر الله تعالی لوی او بیا دا زده کو چې لفظ د الله اکبر یو سړی وای تکبیر تحریمه مستعود ردو الله اکبر علماء لیکلي دي چې الله اکبر کې لفظ د الله کې الف دا اوګد کو په دې سره موږ دا ماتيږي او الله اکبر کې په اکبر کې با اوګد کړل نو په دې سره د موږ ماتيږي لکه یو سړی دا سی وای الله اکبر نو د دې سره د موږ ماتيږي او اکبر کې با اوګد کړل نو په دې سره د موږ ماتيږي لکه دا سی وای الله اکبر نو باری اوی نو په دې سره د دسګي دا مزماتيږي نو بعد معمولی غونتی اشیاء چې په هغه زمون پنځ باندې سینا او په هغه سره د انسان ټول موز پاسې دیږي لکه ته وګوره چې یو سړی په موز باندې ولاړ دی او دی ولاړ دی په موز باندې یو سړی اپرنجیو کو دوی الحمدلله نو علماء لیکلي د موز پاسید نشو او کو د سره خوا کې سو کولار دی او هغه يرحمک الله وینه دا موز پاسید شو چې الحمدلله ویل د موز پاسید نشو نو بعد معمولی غونتی اشیاء دي د هغه د وجنه د انسان موز پاسید دیږي هغه کې اول نمبردار چې الله اکبر کې لفظ د الله کې الف وګدول او اکبر کې با وګدول په دې سره د سړی دا موز پاسید دیږي نو د اشیاء ته ان شاء الله تعالی خیال کو او ان شاء الله دا نور مسائل دا به بیانو او د موز ترجمه د الحمدلله نواله تر بالکفار ملحق دعای کونو دا به ټول ان شاء الله تعالی دا بیانو الله دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي